نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي لا تقتلوا شيخا فانيا. مسلمانانو ته حکم دی چې کله د کفارو سره جنگيږي نو بوډاګان به نه قتل کوي، ولا صبيا ماشومان به نه قتل کوي، ولا امرأة خزه به نه قتل کوي، ولا شجرا ولا تقطعوا شجرا. د کشان د کفارو چې کم ملکیتونه دي، باغونه دي، میوهداري ونی دي، دغه املاکو ته به نقصان نه رسوي. دا د اسلامی جهاد اصول دي. کو بدغه اصول باندې دی اسرائیل د فلسطین والو سره جنگ کو نو بیا به د دې پته ولګي چې دی سونه غیرتمند دي. دوی خو مسجد نه ګوري او په بم را لړکې، په هسپتال را لړکې، خزي وجني، ماشومان وجني، بوډاګان وجني. دونه بهادر دوی نه دي چې د اصول موافق دوی جنگو کې بین الاقوامی سطح باندې د دهشتګرد دي. د اسلام په نظر کې هم د تمام اسلامی ممالکو چې کم د جنگ اصول دي پاغه کې بدغه مذکوره سيزونه باندې به فایرنګ نه کې، قتل کې به هغه انسان چې تا سره آمنے سامنے جنگيږي، پتا باندې حمله کوي، دک به قتل کې، یا پتا باندې حمله نه کوي خو مجاهدینو ته او خپل لشکر ته منصوبه بندي کوي، مشوره ولا ور کوي، دک کم قتل کول شي. دک شان منصوبه بندي نه کوي، په خپل جنگيږي نه، خو لیکن اغوی ته مدد را رسی، دکم قتل کول شي. دا درې قسمه خلق قتل کول شي، د دین علاوه د قتل اجازت شریعت نه ورکي. نن دوی څه کوي لګیا دي او زمونږ د مسلمانانو خاموشي وګوره، کم غم جاړي. تا سره طاقت شته ولې څه نه وې؟ ستا په یو دمکې باندې ان شاء الله العزیز دا غوی چغې به وخیږي. خو ته خو څه ووایه که نه الله بنده، صرف دا وایم بای چې په سوشل میډیا باندې یا په هر ځای کې کم از کم د فلسطین په حق کې आवाज اوچت کې، د اسرائیل خلاف څه نسی وایا چې دلته ولیکل شي چې د قیامت په ورځ باندې الله دې ځان ته پیش کې چې یا الله ما دومره وسو دومره مې کړی دي. او کو بدیزه کې دا خبره وروته چې د اسرائیل په حق کې د خبرې کړې وي، نو اوس په خپل ځان له فیصله وکړه. الله دې موږ ته غیرت ایمانی را نصیب کړي.